او که هغه خلک دي چې تنخواه اخلي. د بده مرغه په پاکستان کې هغه څوک چې تنخواه اخلي هغوی د ځانه مالکان جوړ کړي دي، او هغه څوک چې په قانون آئین او د دنیا په مسلمه جمهوري اصولو کې د ملک خاوندان دي، د ملک مالکان دي، د دې ملک واکداران دي، د هغوی سره غلامان جوړ کړي. دا جنګ دننه سنه دی. دا جنګ د 1947 څخه بیا تر دې ساعته پورې په دې ریاست کې جاری دی. پکار دا دی په دا خبره علاوه چې البشرت د پوهې او د دلیل پر بنیاد موږ سر خلاص کړو. د پاکستان د قانون، د پاکستان د آئین برویه یو آرمی چیف دا د ډیفنس سیکرټري ماتا ته دی، دا چې د وزیر اعظم سره ملاقات کوي دا په د ډیفنس سیکرټري په اجازت باندې د وزیر اعظم سره ملاقات کوي. درننه پورې په پاکستان کې دا تاریخ نه دی تېر شوی چې یو آرمي چیف د ډیفنس سیکرټري په توسط د وزیر اعظم سره ملاقات کوي. دا جنګ زموږ په پروژ کې په شروع کې وګټل شو. موږ په شروع کې دا جنګ وبایلئ، تر ننه پورې مې دا جنګ بایللی دی. موږ دغه دعوه لرو چې د پاکستان 24 کروڑ عوام د دې ملک مالکان دي، د دې ملک وارثان دي، د دې ملک خاوندان دي، و دوی ته حق حاصل دی چې دوی حکومت جوړ کړي، او دوی ته حق حاصل دی چې دوی حکومت ونړوي هم، و بل چا ته دا حق نه دی حاصل چې هغه په چاوۍ کې کښېني په کروڑو روپۍ د خلکو د غلامېدو دپاره واخلي، په اربو روپۍ اسلام آباد ته منتقله کړي، او بیا زموږ د اسمبلۍ ممبران کښېني. نن څو کسان داسې شته چې هغوی پر دا سټیج یا پر خپل سټیج یا د خپلې پارټۍ پر سټیج د رب کعبه دا قسم خوړلی شي چې موږ د پارم 47 نه د پارم 45 امپیګان. دا ډېر شرمناک عمل دی. ته د خلکو مینډیټ راکې، ته د خلکو مینډیټ قبضه کوې، ته حکومتونه رانیسې، ته اسمبلیانې رانیسې. بدقسمتي خدا ده چې په ایوان صدر کې ناست سړي د بلوچستان اسمبلی د اخیستو 70 ارب روپۍ ادا کړي دي. 70 ارب روپۍ صرف د دا دپاره چې جمعیت علماء اسلام منیمایز کا، د جمعیت علماء اسلام عجم رکب کا، جمعیت علماء اسلام در ټوکرۍ لاندې کا، جمعیت علماء اسلام आवाज دباو کا، د جمعیت علماء اسلام پارلماني قوت ختم کا. دا نن چې په ایوان صدر کې ناست دی دا سړي باقاعده د بلوچستان اسمبلی قیمت ادا کړی دی، او د دا خبرې یې قیمت ادا کړی دی چې د جمعیت علماء اسلام مینډیټ به راکوئ. د جمعیت علماء اسلام دغه تاریخ چې نن شروع شوی دی هغه په دغه سلسله کې دی چې موږ د پاکستان د عوام مینډیټ راکېدو ته نه ورکوو. موږ د دې غنده نه کوو، موږ د دې مذمت کوو، موږ د دې مزاحمت کوو، موږ د دې موږ ته رکاوټ جوړېږو، موږ عوامو ته شعور ورکوو، موږ عوامو ته ازادي ورکوو. موږ د پارم 47 پر اسمبلی لعنت وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
जज़ाकल्लाहु खैरन। मुझे से मुखातबो द जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई रहनुमा मोहतरम अलहाज आइनुल्लाह शम्स साहिब कदरमनो प्रोग्राम बाकायदा अशो आगाज से हुई थी जदबंदी वलाल मर्दों सफातों चितीफिल और दफन पिंडाल ख्वातरा सोई बाकायदा आगाज द प्रोग्राम का हुई थी मुझ प्रोग्राम ला मुझ सूबाई मरकजी क़ियादत रातलन शुरू हुई थी मुझ खुश आमदी दुआयु मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम गोरी साहब सेक्रेटरी इत्तलात जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, मोहतरम मलक सिकंदर खान एडवोकेट साहब और आगा सरस मुजदा बलोचिस्तान लायर फोम सदर मोहतरम खलील रहमान काकड़ साहब और दागा मुकम्मल अरकीन सदस्य मरकजी और दागा से अलावा जमीयत उलमा इस्लाम जिला कोयटा अमीर हजरत मौलाना अब्दुल रहमान रफीक साहब, सेक्रेटरी जनरल मोहतरम हाजी बशीर अहमद काकड़ साहब और मुर्दा जमीयत तलबा इस्लाम जमीयत तलबा इस्लाम द बलोचिस्तान मर्द मैदान मर्द मुजाहिद नर कायद